السلام علیکم. زم تاسو روز تاسو قربا افسر علي. امید کوم چې تاسو به راو جوړ یې په الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په هرالي او هرکلی وایم. ان شاء الله په نوې ویډیو کې به موږ د سټنشن بورډ یعنی د پیتې باره کې انفارمیشن شیر کوو. دې کې به موږ تاسو سره د دې ډیزاینونو باره کې هم شیر کوو چې په دې کې کم ډیزاینونه مختلف ډیزاینونه ملاويږي. دې سره به موږ تاسو ته په دې کې دا هم وایو چې دا تاسو څنګه په تور بزنس مطلب یو سپګوندای کاروبار په تور باندې هم تاسو دا استعمالولای شئ. دا تاسو پارت ټایم هم کولای شئ او مستقل کاروبار هم کولای شئ. نو د ټول مخکې هو موږ سره په دې کې دا ډیزاینونه دي. په مارکیټ کې ګران شیزونه هم خلک اخلي او ارزان هم اخلي، خو موږ چونکه زیات ډیماند او د ارزان شیزو راځي، مطلب په پیتو کې خلک وي زوی دا اسه هم خرابېږي، نو وی ارزانه به واخلو. نو تاسو وګورئ دا موږ سره ډیزاینونه دي. دا پکې هم سره یو ډیزاین دی، بیا دا غینه بعد ورپسې بیا دا ګران ډیزاینونه دي. د دې نه علاوه بیا دا ډیزاین دی، بیا دا ډیزاین دی، دا موږ سره پکې ډیزاین دی، مختلف ګر چاپیره پکې سوچونه لګېدلي، او دا هم یو ډیزاین دی. دا درې وړه ډیسپوزیبل دي، مطلب دې ته صرف دځه کې کولاول دي، دوه تار او تاچول دي، مهنت هم پکې نشته دی. او دې دا پیتې هم په بازار کې په اسانه باندې ملاويږي. د ټول نه زیات ډیماند موږ سره د دې پیتې راځي. دا پیتا تقریبا چې خالی بورډ تقریبا 35-40 روپو پورې ملاويږي، او 35-40 روپو پورې دا د دې د تار ملاويږي. دا سوچ ور پوری دا پیتا تقریبا تاسو ته په 80-90-100 روپو پورې پریوزي، او په بازار کې دا په 120 باندې دکاندارانو ته یعنی موږ ته ملاويږي، او موږ یې مخکې په 150 روپیا باندې سیل کوو. نو بازار کې دا پیتې د درزن په حساب باندې ملاويږي، او بیا دا دته صرف دوه تار اچولي، او داګه نه بعد داسې په شاکر کې هم بندول شي. دا صرف په 15 منټه کې د تار اچولي کېږي. نو په بازار کې تاسو پیتې هم غاستل شي د درزن په حساب باندې بزویم چې دا نور هم ارزان ملاوي. دا تارونه په تیار او ملاويږي، په تانبا کې سلور کې تاسو وره تیار سوچونه وته لګېدلي، کلرونه هم پکې ملاويږي، او دا پدې کې دا دوه سلور کې دي او دا تانبا کې دي. دا لکه شان تیار ملاويږي، تاسو چې تاسو وګورئ. او دا پیتې د درزنو په حساب باندې ملاويږي، صرف دوه تار وته اچولي، او نه پاسو تاسو سیل کولی شئ. په دې تارونو کې 4 غز 5 غز 10 غز چې سب قسمه تاسو پکاروي هوا په بازار کې په اسانه باندې ملاويږي. د دې نه علاوه تاسو داسې هم کوئ چې بوډونه تیار روړې، او دا غینه بعد دا تاسو ګوره 40-76 تار دی. دا بندل یې ملاويږي، دا 100 غز وي. نو تاسو داسې بندل هم روړې شي. دا پتانبا کې دی، دا 40-76 دی، پدې کې 23-76 هم ملاويږي. او بیا پدې کې تاسو صرف دا غټ هوبي پکې راځي چې دا تاسو د ډیماند مطابق په هر څومره غزانه کې کټ کولای شئ. دې سره بیا پکې صرف دا وی چې مهنت په پکې سیوا کیږي، یعنی دا تاسو به دا سوچونه بیا استعمالوي. دا پکې ارزان سوچونه تقریبا 50 روپیا باندې یو دانه ملاويږي، او بیا په 10 روپیا باندې خرڅيږي، او دې سره بیا په 16-17 روپیا باندې سوچو ملاويږي. دا وطن استعمالولای شي، او دا تقریبا دا سوچونه سره اوپل والي. نو دا تقریبا په 22-23 روپیا باندې یو سوچو د درزن د حساب پریوزي. نو دې کې دا چې مهنت په پکې سیوا کیږي، هغه مناسب بس تاسو ډیماند مطابق هم کار کیږي. چې څومره د یو سړي ډیماند وي، سونه غزانه تار غواړي، نو هغه مناسب په تاسو تار کټ کوي، او هغه تار به تاسو دې ته اچوي، او دغه سوچ په سره چې څومره تاسو کوالټي ښه کوي، نو هغه مناسب به په خرچه سیوا کیږي، هغه مناسب پیته بیا تاسو ګران خرڅوي.
تقریبا چې په 100 روپیا تاسو ته پیته تیار شي نو تاسو 100 120 کې خو 120 130 پورې خو په اسانه باندې خرڅيږي تاسو د لګو پیسو نه هم شروع کولای شئ دویم پکې دا خبره چې دا تاسو پارت ټایم هم کولای شئ او بیا داسې یو ورځ نیمه تاسو وباسئ او مارکیټ کې داسې یو ورځ یو سایت ته بل ورځ بل سایت ته په دې طریقه باندې چې یو پیره دکانداران کانټیکټ شي نو هغوی بیا تاسو ته په خپله باندې ډیمانډ درکوي نو امید کوو چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي نو ملګرو سره یې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته دې نه فایده ورسي زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي د الله په امان